رنګ روډ پیښور کې مال منډۍ سره د سوکنو تاڼې په پولیس موبایل باندې خودکش دماکه شوې ده. په دې دماکه کې یو سب انسپکټر او یو پولیس اهلکار شهیدان دي. درې کسان په دې کې زخمیان شوي دي. دې حوالې سره چې د پیښور پولیس ترجمان کوم وینا ده دغه مطابق د سوکنو تاڼې پولیس موبایل دی دا په ګشت باندې و دې کې سب انسپکټر لایق زاده خان او سپی علمزیب ورسره دی دغه مال منډۍ سره په ګشت باندې یو کله چې دغه مال منډۍ نیر سره د موبایل تیرېدو نو دې دوران کې په دې باندې خودکش حمله شوې ده. د دماکې سره بیا پولیس موبایل چې کوم دی هغه مکمل تباه شوی دی او په دې کې د سب انسپکټر لایق زاده خان او سپی چې کوم هغه شهیدان دي. درې کسان دی نه علاوه په دې کې زخمیان شوي هم دي. د پولیس وینا دا ده چې دا دماکه خودکش وه خو د دې نه علاوه بیا هم د بم ډسپوزل یونټ او د پولیس ډیره زیاته نفري موقع ته راغلې ده او د بم ډسپوزل یونټ چې کوم دی هغه د موقع نه شواهد را یوځای کړي دي. د ای دی او 1122 امبولانس هم راغلی وی دی چې کوم زخمیان شوي دي هغه د علاج لپاره هغې هسپتال ته بوتلي دي او پولیس په دې علاقې کې سرچ اپریشن هم شروع کړی دی. پولیس افسرانو وینا دا ده چې مزید هم تفتیش هم کیږي پته به لګي دا بارود څونه و دا مطلب دغلته چې کوم خوشا کوم سی سی ټي وي کیمرې لګېدلې دي هغې له به هم دې ته پته لګي چیرې دا کم خودکش حمله دي یا دی چې دا خودکش حملاور کم طرف نه راغلی او کم ځای نه راغلی باقاعده چې کوم شواهد دي هغه ویډیو سره یوځای کړي دي او دغه ځای کې اوس هم لګیا دي. دا ما تاسو سره چې کوم انفارمیشن شیر کړل دا ابتدایي انفارمیشن دي دې نه مزید چې بیا په دې کې څه نور څه اپډیټس راځي نو هغه به زه تاسو سره شیر کوم. داسې نه چې ما تاسو ته ووایي نو دې ځای سره ډېره نږدې مال منډۍ ده او په هغې کې دا ټایم ډېر زیات راشي د خودکش حملاور هغه ځای ته نه دی رسېدلی کنې بیا به ډېر نقصان شوی او الله دې باقي چې کومې دا ورځې دي اختر رشونو نه ځان ساتئ او الله دې باقي خیر سره دا ورځې هم تېري